تور چې کوم پل جوړېږي مداخلو کې انشاءالله ولدي هلته کې به ځو د خیره سره موږ ګوي بازار ته رالو او مرکز ته ښکاري دغه مرکز موږ تاسو ته نو د هغې کې راوخوتو بره او دې کې ماشاءالله هوا لګي ډېر زیات ښکلی موسم دی سفر ویډیو سره مخکې شیر کړه چې دې ټایم کې د خیره سره بګو ته راورسېدو او دلته کې دا ملګری موږ سره میلاو شو دی کې مخې ته روډ بند دی او هغه مخامخ ځای تاسو ته ښکاري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو امید ساتم چې ټول به خیر روغ او جوړ به په یو نوي ولاګ کې تا هرکلی وایم څنګه چې ملګرو تاسو کتلی شئ نن د خیره سره زیمه مرتضی دی د خیره سره روان یو د ذلتورغه چې کوم پل جوړېږي مداخلو کې انشاءالله ولدي هلته کې به ځو نو انشاءالله تاسو امید ساتم چې دا ولاګ به ستاسو خوښ هم شي او زمونږ اراده داسې ده چې مونږ انشاءالله که خیر وي مونږ به انشاءالله ولدي تاسو ته د تورغه چې کوم په لارې خوړونه راځي د کوټلۍ خوړ شو دغه شانتې سورملو شوه دغه شانتې بیا ګوی دی مرکز دی پکې او ډېر زیات مشهور ځای دی نو بس موټرسایکل د خیره ته راغلی په دې بایک باندې به ځو نو ولاګ مکمل وګورئ چې سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره ویډیو لازمي شیر کړئ ځکه چې موږ دومره محنت کوو ستاسو لپاره کوو او پل چې کوم دی هغه به تاسو ته موږ ښیو چې پل باندې څومره کار روان شوی دی کار څه کوو فلحال اوس څه کار روان دی نو د خیر سره مصطفی دی په دې سفر کې ما سره روان یو زانګو اوس فلحال را روانه شوه او زانګو پورې طرف ته موږ راغلو لږ نه کېناستو ولاګ سټارټ وکړو او پورې ته ځو زانګو به راځي او موټرسایکل کې به پېټرول میټرول اچو بیا به د هغې نه بعد انشاءالله ولدي زموږ سفر شروع کېږي نو په دې سفر کې موږ سره ویاړ اوسئ او ویډیو مخکې خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ نو بس راځئ چې مخې ته لاړ شو ملګرو تاسو کتلی شئ دې ټایم کې د خیره سره زانګو راورسېده او دلته کې پېټرول میټرول اچو هغې نه بعد به انشاءالله ورځي زموږ سفر شروع کېږي پېټرول ته وړه واچوه یو لیټر پېټرول دولو انشاءالله نور بیا ګیو کې اچو پېټرول دوله قیمتي ہوگا نا سفر ویڈیو سره مخکې شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو ضرور لایک کړئ او راځئ چې مخکې ولاګ سټارټ کړو چې ملګرو تاسو کتلی شئ د خیره سره زموږ سفر سټارټ شو او کوټۍ کې پېټرول میټرول واچولو او اوس روان یو مخې ته ولاګ سره ګورئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو ضرور لایک کړئ jadi hal seperti ini saya dapat saya orang deh datang guys apa nih saya juga tak kerja sih dah sekali tapi dah kote pole hal mendekat deh घर के बाहर डी जाती डी रावत डी जल्दी तरह खाली डायरेक्टर का काम किया वाली थी तो सर किलान नहीं गारमेंट जो गुलाबी तरह पूरी होती समझ सरकार से क्या होगा जरा रोड पर गाड़ी दे नहीं और सर करते हैं पूरे गाड़ी पूरा चढ़े बेल्ट है और इस तरफ का गुलाबी खत्म सरकारी सरकारी रोड खराब gear keling baju di mana jadi game order gear kita gear orang di ada ni itu gadi dia ada game gear dia ada kerja yang kita lewat ni aku kita beli ala ala build dia time ke manga dia gadi da update kim dari sedih tengah rawari situ
او دلته کته ښکاري کته خلکو جالونه مالونه غورځولي جاري جالونه لټوي کسان دوکان باندې او دا کته چې دا زمونږ علاقه ده بره ډیری ده که بیړ دی دلته کته چې بوډه شو دا چې پورته کماج دل او زمونږ به انشاءالله ولذي دا هغه ته ښکاري دغه ګیرونه چې کوم دي دا به موږ پارک کوو هغه بره دې ته ښکاري دغه ته به ځو او دغه دې کې دغه ډېر زیات ښکلی ځای دی دغه ځای نه مکمل ځای کور کېږي او ټوله علاقه دې نه چې کوم ځای ښکاري دا اوس موږ سرمو ته نږدې کېدو والی او دلته کته چې روډ کې غټې غټې ډنډې دي پکې روډ د جذبانو په کته چې کوم دی دا روډ ډېر زیات خراب شوی دی دا چې هغه پهله ځل ترکوړه رول دي بیا د هغې نه بعد چې کوم ده په دې باندې 7 منټه سفر موږ د کوټلۍ نه وکړو موږ لوی درې دا لوی درې خوړ ورته ویل کېږي لوی دره سرمولو نه دې غاړې دا بره وړیکې غوندې کړی دی لوی درې او دلته کې اوس اوبه موبه څکو نو تاسو ګورئ چې مخې ته په چورغر کې ټول نه ښه خبره ده چې چورغر کې اوبه ډېرې زیاتې دي په هر ځای کې خوړ دی او پیپونه لګېدلي دي اوبه موبو سیستم دلته کې ډېر زیات کته کته خوړ ته کته کوزېږو نو اوبه موبه څکو د خیره شو او دلته کې کتې چې دا پیپونه هم لګېدلي په دې پیپ کې اوبه ځي او نرۍ نرۍ اوبه په دې ځای کې راځي مګر تاسو کتې چې د خیره سره اوس موږ ګیرونو ته چې کوم دی یو ګیر ښه پاس کړو او دلته کې رالو داسې موږ کتې چې دلته کې خیمه لګېدله کته شاول لګیا دی روډ دی او بلیاڼې ته چې کوم روډ روان دی په هغې باندې کار شوی السلام علیکم څنګه ښې برابر یې ټیک ټاک یې ما څه کوې دا روټۍ موټۍ پخه شاول ول لګو موږ ته کتې چې باچا لګیا دی پیړۍ میړۍ وي وړیا کې ګړلي او د روټۍ انتظام یې شروع کړی دی او د خیره سره دا ډېر ښکلی ځای دی دلته کې هوا لګي که نه باچا موږ ته کتې چې دلته کته لاندې روډ دی او دغه بلیاڼۍ سره به جنګېږي مخامخ هغه ځای پورې راغلی یم دی کتې چې د خیره سره مهدي ته راوختو او ته کتې چې دغلته د ګازو والا ګروڼ دی ډېر ته رالو یو 20-25 منټه بس کېږي همدې کوټۍ نه راوځو دغه کاچي خو هغه کې دې حساب ځکه چې روډ ډېر زیات خراب دی که نه موږ موټرسایکل کې هم لږ غونې ټکه پکه ده او کیلو روان یو نو فاین هغه بره ځای له به ځو دغه بره ځای کې به انشاءالله موټرسایکل ودرو او دا کته علاقه به دلته چې کوم دی د ګوي د سرمولو چې د خیره سره د سرمولو چې کوم ګیرونه د هغې کې راوختو بره او دې ځای کې ماشاءالله هوا لګي ډېر زیات ښکلی موسم دی کتې چې ملګرو ډېر زیاته ښکلې هوا هم لګي او موږ د هغه ته ښکاري دغلته دغه ځای نه موږ سفر سټارټ شوی دی دغه کوټلۍ نه او داسې تقریبا دا لاره ټوټله ووله اوس دې ته فاینلي راورسېدو نو د خیره سره اوس په وځو بره مرکز ته چې کوم دی یو 5 منټ لاره پاتې ده او بیا مرکز ته چې مرکز کې لږ نو ویډیو جوړوو تاسو سره او د ګوی د بازار به ته بیا د هغې نه مخکې د خیره سره زرمڼۍ ته راورسېدو مرکز ته ښکاري کتې چې پورې مخامخ مرکز دی او د ګوي بازار دی پکې بس روان یو ډېر زیات موږ ګوي ته راورسېدو مرکز ته د خیره سره اوس رسېدو والی یو ضرور تاسو کتې چې دې ټایم کې موږ مرکز ته خیره سره راورسېدو او دلته مرکز چې کوم بازار ته رالو او مرکز ته ښکاري دغه مرکز موږ تاسو ته وښو چې مرکز الحمدلله کار پکې کوم دی مکمل کمپلیټ شوی دی او اوس دلته کې رالو موټرسایکل هغلته ودرو انشاءالله دوکان نه به بوتلې وتلې راغلو او د هغې نه بعد به انشاءالله چې کوم پل دی هغې سفر بیا تاسو سټارټ کوو نو دې دوکان ته ښکاري دی چې موږ کوم کله چې موږ ګوي ته راشو نو دې دوکان کې موږ سودا ودا کوو تاسو ښکاري دا دوکان دی دې کې بوتلې موتلې چې کوم دي یخې دغه بوتلې هروان انشاءالله ورځي کته ستورې به ګورو هلته کې به کینو او دا ملګري سره د یوټیوب چینل دی سیدالله نوم باندې چینل سبسکرایب کړئ او مخکې ویډیوګان شیر کړئ دلته سپورټ ورکړئ بوتل غراغت دی وغیره به ځو نو ولاګ مکمل وګورئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو ضرور لایک کړئ راځئ چې مخکې لاړ څنګه چې ملګرو تاسو کتې چې د خیره سره د ګوي بازار نه راووتو او د خوراک ساک چې همدې ته کتې چې دغه بوتلې راواغستې او دلته کې اوس خپلې غونې ځای ګورو او ګوري ده بوتلې ودرېږو انشاءالله ورځي بیا به تاسو سره مخکې ځو ماشاءالله روډ په دې لږو ځای کې برابر دی مرکز ته دې کې
وخت دی کوي بازار کې همدغه د مرکز سره ډېر زیات ګرم شوی دی یعنې رش پکې جوړ شوی دی بس دغه ګیرونه کې روان یو صفا جوړ کړه څنګه چې ملګرو تاسو کتلی شئ د ماچرا خوړو ته ویلی کېږي هغه ته راورسېدو نو بوتلې هر اغستې دي بوتلې څکو اوبه مو بس کړو ګرمي ده ډېره زیاته بره ګرمي دومره نه وه خو دا ځای لږه ډوب دی د هغې وجې نه ګرمي هم ډېر لږ زیاته تاسو ته ښکاري هغه شاته بادي تاسو ته ښکاري دغلته چوکۍ ده او دلته کې خلک وړو چې کوم ده ډنډونه جوړ کړل دي هغه ماچرا خوړلې ډنډونه منډونه دلته کې دي واړه پکې ته لاندې نو موږ پکې په خپله هم څو پېرې په کته تللي بیا چې واپس راتلو په دې ډنډ راته ښکار دا چې غټ ډنډ دی چې موږ لامبو پکې لاړ شو نو لامبو به خو انشاءالله واپسې که بیا لامبو اوس صرف څومره مخلص کوو او د هغې نه بعد بیا زموږ سفر سټارټېږي موږ پول دی چې تقریبا د 10 منټو لار نوره پاتې ده او بس را رسېدو والې اوس بورکېږي سره سربګو ته راورسېدو او دلته کې دا ملګری مو سره میلاو شو دی وایي چې مخې ته روډ بند دی او هغه مخامخ ځای تاسو ته ښکاري پورې دغه ځای کې مخ چړیانې کېږي روډ چې کوم دی مکمل بند دی اوس پکې هم جوړه ده پورته کتلی شي بر نه مخه کمرې ومرې راغړي نو بس موږ قسمت کې نه وو او تاسو هم په قسمت کې نه وه چې ولاګ جوړ شوی وی پول مې چې کوم کار شوی هغه تاسو لیدلی نو بس دا هر څه د الله طرفه دي نو موږ خپل کړاو وکړو دې ته راورسېدو او تاسو کتلی شئ پورې اوس هم دغه جوړه دی بر دا خټ راغږي مکمل هغه چې کوم دا لارې مارې بند دي نو اوس موږ خپل سفر چې کوم دی په دغه ځای باندې ولاګ ختمو ویلی کېږي د سربګو پل د دې حالات ډېر زیات خراب کېږي ځکه چې سړی چې دي یېرېږي نو زه ته ښکاري دا مکمل دا تورغر دی او تورغر کې بیا سربګو ویلی کېږي دې ته دلته کتلی شئ د تورغر انتظامیه چې کوم دا ورته پکار ده چې دې پل باندې کار وکړي ځکه چې دې سره مخامخ پورې هغه سکولونه دي دې ته ستان دی په ځینې سړی هسې هم یېرېږي دا پل ډېر زیات وران دی په دې باندې تقریبا زموږ د دې مطابقه سیټي چې هغه مخې ته سر نه سر نه صحیح لږ شاته شه او حالات ډېر زیات خراب دي د دې پل تقریبا 15 شپږ میاشتې چې هوا راغلی وه د هغې سره خراب شوی و دا تقریبا د هغه ځای کې چې موږ چې کوم چلانګ ولګو دا هغې نه ډېر ریس و په دې کې تګ راتلل نه دی بیا موږ ته دې ځای کوم اطلاع چې ډي سي ته اے سي ته او چې څومره میکمیر هغه ټولو ته رسېدل دی لیکن هغو بې څه قسم نه کاروایي نه ده کړې او دا د دې کلیوالو د دې ځای کلیوالو دا خلک راټول شوي خپلې مدد آپ دا پول یې ځان ته دومره نږدې کړی چې په دې باندې تلګ راتلګ کېږي خو بیا هم دا پول ډېر زیات خراب نه دغه ځای خو موږ ووتو دې کې حادثه کېدی شي دا جنګلي تاسو کتلی شئ دې څه قسم نه جنګلي نشته دی تاسو مې په خپله هم راتېر شولی بلکل صحیح دې باندې کاروایي موږ له هر صورت کې په کار ده دې باندې دا ګورنمنټ دوه سکولونه دي دا دوه ګورنمنټ سکولونه دي په دې باندې تقریبا چې تقریبا ریګولر چې دلته کې کوم سټوډنټ سبق له راځي نو هغه هم په دې لار راځي نو دا روډ دا فول ټول خراب دی نو په دې باندې هغو ته هم ډېره مسله ده او د دې دا علاقه شاته وګورئ دا علاقه را هغه ورته علاقه را پورې تقریبا 3-4 کورونه چې دې شاته کوم علاقه را هغه پورې چې خلک را پورې دي هغه هم په دې پل باندې راځي که نه نه پورې نو هغو ته ډېره غټه مسله ده هغه را دې ځای نه د دې ځای باندې بجای باندې هغه شاته ورته ځي نو لار ورته ډېره اوږده ده او په دې باندې ډي سي اے سي ته چې څومره دفتري ده هغو ته چې مطلب نوټس کې ورته راوستل خو لیکن هغو ټول هغه څه قسم نه کاروایي نه ده ملګرو څنګه کتلی شئ د پل حالات زیات خراب دي او دا څه کتلی شئ دا د دو روزمره زندګۍ کوم دی یو کار دی دا باچا هم غوښتلی پورې سبزۍ غوښتلی و د دو کوم دی یو ورځ ونه ده خو موږ ته دې مقامي کسان یو اشنا موږ پرې تللی راتللی چې ناشتا کسان چې راشي هغو ته ډېره غټه مسله هغو بیا داسې ورته نه ځي هغه پورې روډ باندې ځي نو په دې باندې ډېره غټ موږ ته مشکلات دي تاسو موږ ته لونې ورته راشئ دا کیمرا خپل ډیسل راوړئ کتلی شئ د پل باندې مخې ته ځو او دا پل چې کوم دی قسم دی بیخي د یار دی سړی پکې ته بلکل یېرېږي او زه پکې ته تللی هم نه شم خو بس ولاګ مې تاسو ته برابر دا مخامخ دا تقریبا بالکل راوتې پرتې دي دا د دې کلي خلکو ځان له مطلب راکاږلی دی په چنګوبۍ ته دې ترو باندې خالي دومره ته د دې علاقې تګ راتګ کېږي بار نه چې خلک راشي هغه په دې بلکل صحیح خبره ده ملګرو دا مخکې دا پل برابر و ډېر خراب شوی دی خو لیکن انتظامیه په دې باندې څه قسم لا خپله کاروایي شروع کړې نه ده اکشن یې پرې نه دی اخیستی
دلته کې چې کوم دی دا خپل کورونه چې کوم دا جو تګ راتګ کوم دی ټول په دې پل باندې دې ټول تګ راتګ به دې دا سکولونه هم تاسو خو دې دوه سکولونه دي دا سره مین روډ زیاده تر خلک دې ته راځي دا زموږ دا پورا مین روډ هم بند کړی اوس هغه پورې څه کارونه کوي موږ دې کیسو په ذریعہ باندې کوي مګر څنګه څه کړی چې زموږ د تورغار د حکومت نه دا فیل دی چې دلته کې دا پل دی دا ډېر زیات خراب دی نور کار کوي که نه کوي دا پل یې جوړ کړي ځکه چې دلته کې دا ماشومان ته دا 5000 آبادي ده دا تقریبا هغه په دې پل باندې تګ راتګ کوي هغه ته دې نه ټوله متاثره شوې ده صحیح خبره مګر څه کړی چې دا واړه ماشومان چې کوم دي په دې پل باندې روزانه ځي راځي یا خدای نخواسته باران شي یا باد شي باد کې ډېره غټ مصیبت دی ودې کې غټ ګوډ کیسه نشي تللی غټ کس نشي تللی دا چې ماشوم لاړ شي څه وخت کې حادثه راتلی او کنه څه پته هم نه لګي انتظامیات چې په دې پل باندې خامخا دې کاروایي وکړي شي صحیح